أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 102 103 دوا آیاتونه به ان شاء الله ویل کېږي. مخکې څنګه مونږ وی تیر درس کې چې دا ځینواله د آیات نمبر 108 پورې د دغه واقع چې نو هغه تذکره ده ضمن کې الله رب العزت سره چې نو هغه حکمونه هم ذکر کړي. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله نه ویریږئ څنګه چې داغه نه د یریدلو حق دی. اوس د الله نه چې نو هغه د یریدلو حق چې نو هغه څنګه دی، نو بعضی حضرات لیکلي دي الله نه د یریدلو حق دا دی چې سړی د الله پاک تمام اوامر په ځای راوړي، څومره نواهی دي د هغې نه خپل ځان چې دی نو هغه وساتي، دا حق تقاته دی. دویم قول چې دی نو هغه پکې بحر المحیط کې ذکر کړی دی، تفسیر بحر المحیط کې هغه وایي د الله نه د یریدلو چې دی نو هغه حق دا دی چې کله سړی د الله پاک اطاعت چې دی نو هغه شروع کړي نو بیا د الله پاک نافرماني ونه کړي. حق تقاته دا دی چې کله انسان چې دی نو د الله پاک تابعداري شروع کړي بیا چې نو د الله پاک نافرماني ونه کړي. دې سره سره څنګه چې دی نو هغه انسان د الله جل جلاله چې دی نو هغه ناشکري ونه کړي نو د الله پاک ناشکري هم نه کوي. او دریم دا دی چې نو کله الله یاد کې بیا الله ير نه کړي، یعنی هر وخت دته د الله پاک د ذات چې نو احتضار چې نو هغه ورته حاصل وي، نو دا د الله پاک نه چې نو هغه حق یریدل دي. ځکه الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بعضی حضرات ویلي چې د الله پاک نه یریدل اصل دا دی چې سړی چې نو هغه هر مشتبه شیزونه چې نو هغه هم ځان وساتي، نو دې ته ویل کېږي چې نو هغه د الله یره. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، والله وی تاسو چې نو هغه ممرئ مگر داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. او زینه چې نو هغه شوبه راځي زینته چې مرګ دا خو د انسان په لاس کې نه دی، مرګ خو غیر اختیاري دی. کله چې الله پاک وغواړي جو انسان لچ نو هغه مرګ راځي. اوس په دې کې د انسان دخل چې نو هغه خو نشته، او الله رب العزت چې نو هغه باندې مکلف کوي. نو هغه جواب دار چې دغه شوبه زین ته نه دراوستل پکار. مراد د دین دار چې تاسو هر وخت په حالت د ایمان کې اوسئ، هر وخت د الله رب العزت حکم ته غاړه کېدئ، هر وخت د الله د نافرمانی نه نو ځان وساتئ، هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت په خپل ژوند کې راولئ. اوس چې څه ټایم کې هم مرګ رالو نو دغه مرګ بیا په حالت د اسلام کې دی، او که چېرته داسې نه وي نو بیا چې کم مرګ راځي نو بیا به دغه مرګ چې نو هغه په بل صورت کې. نو ځکه الله وایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دویم آیت کې الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو دې دواړو آیاتونو کې الله پاک د اجتماعیت و اصول اهم اصول ذکر کړل چې قوم اجتماعیت چې نو هغه به څنګه راځي. نو د اجتماعیت د لپاره یو اصل الله رب العزت چې نو اصول دغه نه یو اصل دا ذکر کو چې د الله نه ویریږي، کامله طریقه باندې د الله نه ویریږي. هر سړی چې نو هغه د الله حکم په ځای راوړي، د منهیاتو نه چې نو هغه خپل ځان وساتي، په خپل به په خلکو کې اجتماعیت چې نو هغه راځي، دی به حق ادا کون کې بیا جوړ شي، دی به پر دې نقصان نه چې نو هغه ځان ساتون کې جوړ شي. دا ټولي خبرې او په خپل خود به خود راشي. نو ځکه یو اصول الله پاک د تقوا چې د مین چې نو هغه بنیادی دی.
او دویم الله رب العزت د اجتماعیت د پاره دویم چې نو هغه طریقې کار دویم اصل دا اوخو واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو ټول د الله جل جلاله چې نو هغه پر سي باندې خپل لاس چې نو هغه منګولي مضبوطی کوي ولا تفرقوا فرقه وارث نو هغه مکوي نن دنیا کې چې نو هغه وکتلی شي هر سړی چې نو هغه د دې کوشش کوي او دا درونه دنیا په دې خبره باندې ده چې څنګه به په دې خلکو کې اجتماعیت راځي هر سړی دا کوشش کوي خو هر سړی د دې لپاره خپل نظام خپل اصول چې نو هغه وضع کوي او د خپل اصول ته چې نو هغه د اجتماعیت راولي او حالانکه په دې باندې چرته هم نشي راتلی ورځ ته ورځ به فرقه سوا کېږي فرقواریت چې نو هغه به سوا کېږي خو اجتماعیت نشي راتلی د اجتماعیت چې کم بنیادی اصول الله او خودل هم په دقه یو طریقه راتلی شي چې هغه د الله نه ویره ده او دویم نمبر واعتصموا بحبل الله د الله قانون حبل الله نه مراد چې نو هغه د قران پاک نه حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه نو صحابي تاسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حبل الله نه مراد چې نو هغه قران پاک نه چې دا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه موږ ته رسې راغلی ده نو دقه ده په دې باندې چې څوره نو هغه متفق شو په خپل به اجتماعیت چې نو هغه خود به خود راشي کنه څوک چې نو هغه د نسل په اعتبار سره یو زیواله راولي څوک چې نو هغه د رنگ په اعتبار سره څوک چې نو هغه د قومیت د جبې په اعتبار سره څوک چې نو هغه د وطن په اعتبار سره څوک چې نو د مالدار او د غریب په اعتبار سره په دې باندې هر سړی چې نو هغه لګیا د اتفاق جوړي حالانکه د خفر قوارې چې نو هغه جوړيږي نو الله وايي د فرقواري ختمولو د لپاره یو صورت دی هغه دا چې تقوا او دویم چې نو د الله پاک کلام د الله دین چې نو په هغه باندې منګولي ولګوي په خپل اجتماعي صورت چې نو هغه پیدا شي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء مخکې مونږ چې نو پرونه 13 درس کې چې نو هغه د قشان نزول ویلو واقعا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله ته نو هغه هجرت وکړو د الله د پیغمبر د هجرت نه ورستو مدینه منوره کې چې هغه دوه قبیلې اوس او خزرج نو د دواړو ایمان راوړو بیا موږ ویلو چې هلته هغه منافق رالو يهوديان نه دا هغه چې نو د دې په منځ کې هغه دغه شان اشعار وغیره وې دی په یو بل پسې بړکاو کړل ان تر دې چې دی یو بل پسې وهلو ته پاسېدل او یو بل ته بیا چې نو هغه د جنگ دمکیانې ورکوي نیټۍ ورکړله الله رب العزت وایي واذکروا نعمت الله علیکم د الله رب العزت نعمت په خپل ځان باندې یاد کړئ الله په تاسو باندې کم نعمت وکړو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کوم وخت چې تاسو دشمنان وې دی بل الله رب العزت د باندې احسان وکړو تاسو په आपस کې محبت او تعلق جوړ کو حالن کې د دشمنۍ ځون الیاذ بالله ډیر څه نو هغه مشکلي سړی د خپل سوري نه ریږي هر ځای کې چې نو هغه د تیاری ګرځېدې د نشي کې ناشته د نشي پاسې د نشي د هر وخت چې نو قید بند کوي هر وخت چې نو هغه پیره کی الله وی د هغه ټول سخت تکالیفونه مخلاص کړی فالف بین قلوبکم استاد پرړونو کې مچنه نو هغه محبت پیدا کړلو فاصبحتم بنعمته اخوانا او تاسو بیا چې نو سباله شوي د الله په نعمت باندې روړه په دین اسلام باندې الله پاک تاسو راجم کړی دغه نعمت چې نو هغه درکړو نو دې په وجه باندې الله وی دغه نعمت یاد کړئ او د دې قسم کارونه چې نو هغه ځان وساتئ وکنتم علی شفا حفرة من النار او وی تاسو چې نو هغه په کناره د ور چې نو هغه تاسو چې نو هغه د ور په غاړه باندې چې نو د ور د کندې په غاړه باندې وی فانقذکم منها الله وی ما دا غي خلاص کړی یو شفا دی او یو شفا دی د سین په کسرې سره شفا ویلې کېږي چې نو هغه صحت ده قرآن کې الله وی جنو هغه جنو فدې کې فيه شفاء لما في الصدور پدې کې جنو هغه شفا د قرآن پاک کې د زړونو لپاره نو دا شفا په سین سره ده د شین په کسرې سره په زیر سره او یو شفا ده نو شفا ویلې کېږي غاړې ته جهنم چې نو هغه ته جهنم غاړې د کندې غاړې ته نو اکثر بعضې که خیال مو کړ اکثر سادهګانې چې بیمار وغیره تپوس خو لاړ شي نو هغه ته الله دې ته شفا نصیب کړي نو د کندې ته رسوي ډاري کوي نو شفا چې نو هغه دی الله وی شفا حفرة من النار څنګه د جهنم په غاړه
نو دنیا کې یو قدم چې دی نو هغه دنیا کې دی، دویم قدم که په حالت د کفر کې چې نو هغه لاړو صحیح وخت نو جو ډایرکټ چې نو هغه جهنم ته تللی. نو ځکه الله وی تاسو د جهنم په غاړه باندې وي فانقذکم منها، ما د هغې نه خلاص کړی. ایمان توفیق چې دی نو هغه مې دله درکړلو، د ایمان دولت نه مې مالا مال کوي. کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. الله وی دغه شانتی الله پاک بیانوي خپل آیاتونه تاسو ته د پاره د چې تاسو په هدایت شئ، یعنی خپل قدرتونه ته ښیي چې دغه قدرتونو ته وګورئ او د دې نه تاسو په سمه لار چې نو هغه روان شئ. الله دې موږ ته دغه هدایت کامله نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله حق تقاته ویریږئ د الله نه څنګه چې حق دی د هغه نه د یریدلو. ولا تموتن او تاسو مه مرئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې چې یئ تاسو مسلمانان. واعتصموا بحبل الله او ونیسئ چې دی نو رسئ د الله جمیعا ټول. ولا تفرقوا او مه جدا جدا کیږئ، تفریقه مه کیږئ. واذکروا نعمت الله او یاد کړئ چې دی نو نعمت د الله علیکم په خپل ځانونو باندې. اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان، فالف بینکم نو بیا هغه الله محبت واچولو ستاسو په منځ کې، فاصبحتم نو پشوئ تاسو بنعمته د هغه په مهربانۍ سره اخوانا رونه. وکنتم علی شفا حفرة او وی تاسو په غاړه د کندې من النار د اور، فانقذکم منها نو بیا چې نو بچ کړئ ما تاسو د هغې نه. کذالک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو لار بیا ومومئ. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله حق تقاته ویریږئ د الله نه څنګه چې د هغه نه د یریدو حق دی. ولا تموتن او مه مرئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یئ. واعتصموا بحبل الله منګولې ولګوئ د الله پاک په رسۍ یعنې قرآن باندې جمیعا ټول. ولا تفرقوا جدا جدا مه کیږئ. واذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله پاک علیکم په خپل ځان باندې. اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان، فالف بین قلوبکم نو الله پاک چې نو محبت واچولو ستاسو د زړونو په منځ کې. فاصبحتم بنعمته پشوئ تاسو د هغه په مهربانۍ سره اخوانا رونه. وکنتم علی شفا حفرة او وئ تاسو په غاړه د کندې من النار د اور، فانقذکم منها نو هغه خلاص کړئ تاسو، یعنی الله خلاصې درکړو تاسو ته د هغې نه. کذالک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته آیاته آیاتونه لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو په هدایت شئ.